خیر الناس الحمدلله یو کامیاب اداره ده په خیبر پښتونخوا کې که موږ ووایو نو په ټاپ 10 ادارو کې دا هم یو شمارلی کېږي. او زه بیا په دې هم ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ محترم ورور ظهیر عواز پی چې کله هم داسې د عزت یو پروګرام وي، د خوند وي، د ښکلاګانو وي، د خنداګانو وي او د انسانیت ته خدمت وي، نو په هغې کې ټول عمر دوی مونږ ته عزت راکړی دی. او د خیر الناس د دفتر افتتاح هم ما په خپلو لاسو کړي و، نو هغه هم زما لپاره د خوشبختۍ یو ماحول و، یو ښکلی وخت و. مقصد مې د خبرې دا دی چې خیر الناس که نن په خیبر پښتونخوا کې په ټاپ 10 ادارو کې ده، نو انشاءالله یو وخت به داسې راشي چې دا به په صوبه کې کار کوي، دا به بیا په ملک کې کار کوي، سوچونه ارادې به زمونږ داسې وي چې دا به په عالمي دنیا کې کار کوي. لکه اوس زلزله راغله، پلټ راغی، یا داسې نورې هم ته کې خبرې اترې راغلې، نو مقصد به زمونږ دا وي، ګول به زمونږ دا وي او ایم به زمونږ دا وي. خو د مقصد د مونږ اوټ په کم ځای کې په هغې زه دوه خبرې کوم، ستاسو ډېر زیات ټایم نه اخلم ځکه چې ملګري به ستړي شوي. لکه 14 قومونه ناست دي، نو کم د دې مضبوطې کمې اووه اته عهدې دي، خو هغه اتهو ته میلاوېږي، اووه اته ظاهره خبره ده او پاتې کېږي که نه. نو دا یوه ډېره زیاته لویه ذمهواري ده او په کار دا ده چې داسې ذمهوارۍ ته مونږ په وس سره ورمخکې نه شو. که مشران فیصله وکړي نو بیا به د انکار نه کوو، خو که چاته داسې عهدې یا داسې ځونه میلاو شوي نه دي، نو زمونږ ایمان دی او زمونږ عقیده دغې چې مونږ راغلي یو د انسانیت ته خدمت لپاره، د هغې یتیم بچي د درد کې او په هغې کونډې په سخت ژوند کې به مونږ دا چینج راولو چې هغه به په خنداګانو کې بدلاو، د هغوی د ژوند د بدلاو دپاره او د هغوی د جوړښت دپاره مونږ دلته راناست یو، نو هله به زمونږ او ستاسو دا ناسته قیمتي کېږي. کیدای شي چې زمونږ په دې ناستو ملګرو کې څونه خبرې وشوې، د یو چا به پکې د یو قوم په باره کې که خبره کړي یا به هم د چا په زړه باندې ښه نه لګېدلي. داسې راځي دا چې مونږ ناست یو نو خامخا په دې کې ډېرې خبرې مونږ نوټ کړي، خو په دې خبرو په دې ټکو به زه الله ګواه کوم چې په دې کې به ماته د چا وینا نه او دا به زما ایمان وي او دا به مې عقیده وي چې د دغې یتیمانانو بچیانو د یو کامیاب سحر او د یو کامیاب سفر دپاره به زما دا ټکې ورځ د آخرت ګواهي کوي د دې خبرې چې دا به د چا د ذات دپاره نه وي. هله به دا اداره کامیابېږي چې کله مونږ د دې خیر الناس سرکل ته رادننه کېږو، بیا دغلته کې زمونږ په دې کې امیر او غریب نه وي، په دې کې قومیت نه وي. شیخ صاحب وایي چې قوم زمونږ پہچان دی، خو بیا چې کله مونږ دا ټول په یو ځای کې کښېنو نو بیا به مونږ خیر الناس والی یو، بیا به مونږ د انسانیت ته خدمت والی یو، بیا به مونږ د یتیمانانو بچیانو د کفالت کوونکو په هغې سب کې به دا امید لرو چې الله تعالی به مونږ راپاسوي. او زه به تاسو ته یوه خبره بله هم وکړم، زمونږ دا ناست ټول مشران په دې سوچ باندې مونږ راغلي یو چې یاره مونږ 200 روپۍ د وطن په نسبت زیاتې وکړو او مونږ خپلو بچیانو له یو بچی به هله جوړېږي چې زما او ستا په ژوند کې درد وي، احساس وي، یو سړیکه وي. سړیکه هغې ته ویلی کېږي چې کله مونږ او تاسو د نورو خلکو درد وپېژنو، دا ووینو. هغه یو ملګري وختي شعر وایي که نه چې د خپل ځان په درد خپل درد خو هر سړی ښه پوهېږي، خو انسان هغه دی چې د بل په درد باندې یعنې دغه شي په خپل درد خو حیوانان هم ښه پوهېږي. سدي څه غونته دغه دی. مقصد مې د خبرې دا دی که چېرې مونږ د ځوانۍ د خپلې ورځې شپې د مور او پلار نه، د فیملی نه، د خپل غم نه، د خپلې ښادۍ نه، د خپل تربوروالی نه، د وطن د ښکلاګانو نه، د واورو نه، د څلورو موسمونو نه او د دې هر څه نه بهر یو او دلته کې دا ژوند تېرو په دې سوچ چې زما د بچي د ژوند جوړ شي. نو نن ګورې په خپل ژوند کې یوه خانه مونږ داسې اضافي سیوا کړو چې مونږ د اخلاص سره، د احساس سره، د درد سره د دغې یتیمانانو او د دغې کونډو په نوي ژوند او په نوي سهار باندې کار شروع کړو، نو الله تعالی به هله زمونږ او ستاسو د بچیانو ژوند جوړوي. که په دې سوچ چې په خپله دنیا کې شپه ورځ لګیا یو چې نن خو موږ 10,000 وګټلې، سبا به 60,000 وګټو، بله ورځ به 13,000 وګټو. نو داسې خلک هم ولیده چې د سعودي عرب نه راته بیا ټلیفون کوي وایي یو ښه ریهیبلیټیشن سنټر راله وګوره، خپل بچی به کې داخلوم چې علاج وشي د نشو تماشو. نو چې بیا بچی هم په کار رانه شي او مال هم په کار رانه شي، د څه دپاره چې مونږ شپې ورځې شوګیري کړي نو نه ادھر کې رہے او نه ادھر کې رہے، نه خدا هی ملا نه عیسی علیه السلام. راځئ چې مونږ نن د 200 بچیانو دپاره که مونږ په دې سوچ راغلي چې د دوی د ژوند جوړ شي، نو زمونږ او ستاسو په یو لویه میاشت په دې کار باندې که زمونږ د بچو ژوند جوړېږي، نو زمونږ او ستاسو په 1 غنټه باندې د لاتعداد یتیمانانو بچیانو ژوند جوړېږي. زه اکثر دې ملګرو ته وایم زه په 100 ریاله باندې زمونږ یو ګولۍ نسوار نه کېږي، خو په 100 ریاله باندې د 100 یتیمانانو کفالت کېږي. تاسو د خیر الناس کردار وکړو.
چې یو کور له پروګرام وشي او زما استاد 2-3 ریاله لاړ شي او د هغې یتیمانانو بچیانو کفالت وشي. نو زما د دې راتګ مقصد هم دغه دی چې که موږ او تاسو د خپلو بچیانو دپاره کامیابه سحر او کامیابه سفر غواړو، نو موږ به په خپله باندې هم د انسانیت په هغه ځای کې به نه په شا کېږو. قوم چېرته هم په دی نه لویېږي چې یار هغه وایي چې په دې کې زموږ سره ځوانان ډېر دي، موږ د قوم په لحاظ سره ډېر لوی یو. قوم په دې باندې هم نه لویېږي چې یو سړی دا خبر وکړي چې موږ خو د ټولو نه ډېرو پیسو والا یو، بلکې قوم به په دې باندې لویېږي چې موږ په دې کې سوچ وکړو چې د انسانیت په دې خدمت کې په دغه جذبه په دې کې زموږ ځوانان څونه ډېر لګیا دي، زموږ مشران او همزوري څونه لګیا دي. موږ دې په دې کې کمپټیشن وکړو که د دې قوم سړی 2000 ریاله ورکولی شي نو زما قوم به 15000 ورکوي، او که زما د قوم سړی 15000 ورکولی شي پکار دی چې هغه بل 6000 ورکوي. نو دغه زموږ د ژوند د کامیابۍ یو راز دی. نو په ژوند کې اسانۍ پیدا کوي نو زه به د دوی ژوند اسانوم. نو دا څه درو خبره نه ده. ډېر خلک مو ولیده زموږ د خیر الناس ویلفیر سره کوم چې زموږ ستاسو د ټولو د شریک اداره ده، زه هم یو ادنا کارکون یم چې موږ پکې ډېره په کولا ولاس باندې خپلې مرستې او تعاون وکړو. ستاسو وخت مې ډېر زیات واخیستو، بخښنه غواړم. خوشحاله او آباد راتلو.